أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سورہ بقرہ آیات نمبر 120 دے آیاتونو کې الله پاک جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې محبوبا کو دا يهود او نصارا دي ستانه هرگز چې کم دی رضا کیږي نه کو دي ته هر قسم معجزات ته پیش کی او د دوی د خواهش معجزات ته پیش کی خو دي ستانه تر هغه پورې نه رضا کیږي تر سوچ تا د دوی د ملت او د دې د دین تابعداري نه وکړي یا يهودي شوی نه یا نصراني شوی نه یعنی تا خپل اسلام ترکمه نه دی پرې خودلی نو د دې يهودو د نصاراو دي ستانه راضی کیږي نه تر دې دوست نشي جوړېدلی نو په ظاهر کې خدا خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو د دې خبرونه الله بچ پیدا کړی نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خو ممکن نه دی چې پیغمبر خپل دین پریږدي او د بل چا دین ته لاړ شي خو دې کې زمونږ استاد ته کوم دی او تعلیم دی او سبق دی چې مسلمانان کو هر څومره د دې يهودو تابعداري وکي خدای يهود او نصارا د مسلمانانو تر هغه پورې ناراضي کیږي تر څو پورې چې دی خپل مسلمانی اسلام پرې خودلی ني او يهودیت یا نصرانیت اختیار کړي فلسطین مسلمانان سره نور څه چل دي کو دی خپل دین پرې خودونه دا يهود وته بیا هیڅ نه وي خدا خو جګړه چې کوم نه ته کفر او د اسلام ده نو کفر دا یو د مسلمانان ډلې شي نو د دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله فرمایي چې تر هغه پورې د يهود او نصارا کو دي ستانه قسمه قسم معجزات غواړي کله وی مونږ ته د مکه د غرونه د سروکا کله وی بس زمونږ د خواهش د خپل خواهش مطابق ته نبی علیه السلام نه معجزات غواړي نو کو دي ته هر قسم معجزات پیش کی هر قسم دلایل ورته پیش کی حالانکه دا هغه ازلی بدبخت او زدي چې کم دي يهوديانو او زدي چې کم دي مشرکان دي ته پته چې نبی علیه السلام د الله پیغمبر دی خدا غي باوجود به چې کوم دي د خپل خواهش مطابق چې کوم دي معجزات ته نبی عليه السلام نه غوښتل نو الله پاک نبی عليه السلام ته فرمایي کو ته دي ته هر څومره چې کوم دي د دې تابعداري وکي خو تر څو چې تا خپل دین نه دی پرې خو د دې د ملت او د دې د دین تابعداري دي نه کړي د يهود او نصارا ته په کلار باندې نه پرېږدي ستانه به دک شان چې کوم دي قسمه قسم د معجزات ته پوښتنه کوي چې نبی عليه السلام تنگ شو خپل دین پرېږدي خو د پیغمبر په حق کې خو دین پرې خودل دا ناممکن دي پیغمبر نه ګناه کېدل دا ناممکن دي خو دې امت ته سبق دی او امت ته تعلیم دي چې اے امتیانو د نبی علیه السلام کو د يهودو نصاراو تاسو ډیر کوششونه دي د رضای او د دې د دوستۍ وکړي خو دې تر هغه پورې تاسو دوستان او تاسو چې کوم دي محبت کوونکي تر هغه پورې نه جوړيږي تر څو پورې تاسو خپل دین پرې خودلی ني او يهودیت یا نصرانیت خو اختیار کړي نو دلته الله پاک فرمایي ولن ترضى او هرگز ناراضی کی عنک لتانا اليهود يهوديان والنصارى او النصارى حتى تر دې پوری تتبع چې تتابعداري او کې ملتهم د دوی د دین یعنی د دې دین اختیار کې يهودیت اختیار کې یا نصرانیت اختیار کې نو تر هغه پوری دې سره ناراضی کیږي تر سوچ تا خپل دین پر خودلی ني او د کافرانو د دین دی اختیار کړی ني قل نبی عليه الصلاه والسلام د الله فرمای دی تا ان هدى الله چې بشک هدایت الله هو الهدى اصل هدایت دی یعنی الله چې کوم هدایت کړی دی هغه د اسلام نو دا اسلام اصل هدایت دی او دا نور چې د دې په مقابله کې څومره دینونه دي کو يهودیت ته کو نصرانیت ته کو بت مدواله دي کو مشرکان دي څومره دینونه چې خلکو د ځان نه جوړ کړي دي نو دا ټول دلالت ته او گمراهی ده اصل هدایت دا اسلام دی اسلام ناسخ دین دی يهودیت ته نو داغیم په خپل وخت کې کوم دي داغي غدین ټیکو او چې کله قرآن راغی په نبی علیه السلام ته نبوت ملو شو نو ټول دینونه او ټول کتابونه دا منسوخ شول
دا چې کوم دی د عمل قابل پاتې نشول ځکه څه چې په ټولو کتابونو کې ټول الله پاک جل جلاله قرآن مجید کې ذکر کړي دي د بل دین د چلیدلو د هغې اجازت او د هغې ضرورت نشته دی ولن ترضوا او هرگز نه راضي کېږي ای پیغمبره عنک لتانه الیهود یهودیان ولا النصارى او نه نصارا حتی تر دې پورې تتبع چې ته تابعداري وکړې ملتهم د دوی د ملت د دین قل اووایه ته پاک حبیبه ان هدى الله چې بېشکه هدایت ته الله هو الهدى اصل هدایت ته چې هغه اسلام دی ولئن اتبعت خو چېرې ته تابعداري وکړې اهواءهم د دوی د خواهشاتو دی چې کوم خواهشات دي د دې خو دین نشته دی ځکه دی خو دین د خپلو خواهشاتو تابع جوړ کړی کو یهودیت دی کو نصرانیت دی ځکه کو تورات کو زبور دی کو انجیل دی نو په دې کې د هغې خلکو تحریفات کړي دي د ځان نه پکې خبرې شاملې کړي دي داسې خطرناکې خبرې پکې شاملې کړي دي چې هغه د پیغمبرانو د شان سره نه ښیي دي پیغمبرانو باندې هغه الزامات په تورات کې په زبور کې په انجیل کې لګولي دي نو دا دی د خپل خواهش مطابق دی تحریف کړی دی چې کوم عند الله د الله د طرف نه تورات نازل شوی دی هغه په دنیا کې نشته دی کوم چې د الله د طرف نه انجیل نازل شوی دی هغه انجیل په دنیا کې نشته دی کوم چې د الله د طرف نه کوم زبور نازل شوی دی نو هغه زبور په دنیا کې نشته دی دا واحد د الله کتاب قرآن مجید دی چې څنګه الله رب العزت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی په اک اصلي حالت کې اوس هم موجود دی او تر قیامت پورې به دا کتاب دا چې کوم دی موجود دی په خپل اصلي حالت کې ځکه الله وعده کړی ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله فرمایي دا قرآن موږ نازل کړی دی او د دې د حفاظت ذمہ داری دا موږ په خپله باندې اخیستې ده دا قرآن معجزه ده واړه ماشومانان به ټول قرآن به ورته چې کوم دی یاد واړه بچي د 8 کالو د 9 کالو د 10 کالو او هغې ته چې کوم دی غوڼ قرآن د هغې په سینه کې محفوظ وي نو دا د قرآن معجزه ده که نه سړی وړوکې غوندې کتاب 4 صفحې سړی په یادو باندې اکه شان دی ټکي په ټکي نشي یادولی او قرآن دا چې څوک پکې د معمولي زیر غلطي وکړي سړي ته پته لګي چې دلته د غیر زیر غلطي وکړه نو دا د قرآن معجزه ده دا واحد کتاب دی قرآن مجید چې دا په دنیا کې چې کوم په نبی علیه السلام په کوم حالت کې نازل شوی دی په اک اصلي حالت کې به اوس هم موجود دی او تر قیامت پورې به الله محفوظ ساتي قرآن به الله تر قیامت پورې محفوظ ساتي په دې کې نه څوک د زور او د زیر او د پیش او د غړوندي غلطي پکې څوک نشي کولی نه څوک په معنو کې غلطي کولی شي معنو دپاره الله پاک علما کرام پیدا کړي دي او د الفاظو دپاره الله پاک حافظان پیدا کړي دي الفاظ حافظانو محفوظ کړي دي او معنی او تفسیر د چې کوم دی علماء محفوظ کړي دي نو دې کې څوک درته برابر چې کوم دی غلطي نشي کولی هارون الرشید بادشاه په زمانه کې یو کس راغی هغه راغی ویزو کاتب یم لیکونکی یم هغه وخت کې د چاپ تا سیستم نو په ګوتو به خلکو قرآن او تورات او زبور انجیل دا ټول کتابونه په ګوتو باندې لیکل نو هغه راغی ویزو مسلمانېږم خو ما لږ مهلت راکړئ وی ټیک دی چې لاړو نو د ړومبې تورات ولیکو نو په هغې کې د ځان نه قسمه قسمه غلطۍ وکړلې نو هغه چې کوم دی تورات والا د هغې چې کوم دی د یهودیانو مدرسې ته یې ووړو هغې ته وي چې ما ستاسو د دین ډېر لوی خدمت کړی دی دا کتاب مې لیکلی دی هغې ویله ډېر تحفې او تخایف ورکړه تا خو ډېر لوی خدمت کړی دی د هغې علما ناستو هغې وکته دا خو تا ډېر ښکلی تورات لیکلی دی بیا انجیل لیکو په هغې باندې هم 4 میاشتې ولګېدې په 4 میاشته کې هغه ولیکو هغه یې راوړو د هغې مدرسې د عیسایانو ته چې ما خو چې کوم دی انجیل لیکلی دی او ستاسو د کتاب مې ډېر لوی خدمت کړی دی نو هغې ورلم ډېر تحفې او تخایف ورکړو انعامات یې وله ورکړو تا خو ډېر لوی خدمت زموږ د کتاب کړی دی اخر کې قرآن مجید ولیکو او هغه د مسلمانانو مدرسې ته راوړو په هغې کې صرف او صرف 3 ځایه د زور او د زیر غلطي کړې بس حافظان یې ورته کېنول ځکه چې هغه وخت کې په ګوتو کوم قرآن چاپ شو هغې ته به حافظان کېنول چې دی وګوري چې ته کاتب نه غلطي نه ده راغلې نو حافظان یې ورته کېنول نو بس یو ځای کې 4 واړه غلطۍ چې کوم ځای کې کړې وي نو هغه غلطۍ یې راوکاږلې او دته وي تا زموږ د کتاب خدمت نه دی کړې تا زموږ د کتاب سره دښمني کړې تا خو پکې غلطۍ کړې دي نو هغه بس وي دا ما د کس کړي دي ما دا ټول دینونه معلومول ما انجیل لیکلی دی ما چې کوم دی تورات لیکلی دی ما زبور لیکلی دی خو په هغې کې چا غلطي نه ده رایستلې او په هغې کې ما د خپل ځان نه ډېرې غلطۍ شاملې کړې وي او قرآن کې ما صرف فقط 3 غلطۍ کړې وي هغه تاسو راوکاږلې وي د دې نه ما ته پته ولګېده چې ناسخ کتاب او صحیح کتاب په دنیا کې چې موجود دی کوم چې د الله د طرف نه نازل شوی دی نو هغه په اصلي حالت کې صرف قرآن مجید چې کوم دی موجود دی په دنیا کې په 4 واړو کتابونو کې 4 کتابونه الله پاک نازل کړي دي
پای کې صرف قران مجید د په دنیا کې په اصلي حالت کې کوم چې د الله د طرف نه نازل شوی د اک شان موجود دي. نور ټول کتابونو کې خلکو د ځان نه تحریفات کړي دي او د ځان نه به خبرې نازلې کړي. نو فرمای ولن ترضى او هرگز تان نه راضي کیږي ولن ترضى او هرگز نه راضي کیږي عنك لتان اليهود يهوديان ولا النصارى ولا النصارى حتى تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته تابعداري وکړي د دې د ملت د دې د دین. قل او وت اے پاک حبیبا ان هدى الله چې بشک هدایت ته الله هو الهدى اصل هدایت یعنی اسلام. دی واستانه نه راضي کیږي ځان د قسمه قسم معجزات غواړي خو د دې مطلب دا دی چې ته د خپل دین پرېږ دی زموږ دین ته راوړې. خو دې ته دا خبره وکړه چې اصل هدایت هغه د الله دین دی چې هغه اسلام دی په دې دور کې دا اصلي هدایت. او تاسو چې په کوم خپل خواهشاتو پسې روان یې نو دا ستاسو خواهشات دي دا د الله دین نه دی. ولئن اتبعت کو چېرته تابعداري وکړي اهواءهم د دوی د خواهشاتو بعد الذي رستو د هغې نه جاءک چې راغلی دی تا ته من العلم د علم نه یعنی د وحي نه د هغې نه وروستو تا باندې چې کوم وحي راغلی ده ټول کتابونه منسوخ شوي دي او دوی چې کومې خبرې کوي نو دا دوی ټول خپل خواهشات تا ته بیاني ده د دوی دین نه دی. جاءک چې راغلی دی من العلم د علم نه ای الوحي چې تا ته وحي راغلی ده ما لکه نه به وي ستا دپاره من الله د الله نه من ولي څوک دوست ولا نصير او نه څوک مددګار. یعنی کو تا داسې وکړل نبي علیه الصلاة والسلام خو په اصل کې خطاب نبي علیه السلام ته دی خو مقصود ته امت ته مونږ او تاسو ته مقصود یو تعلیم مونږ او تاسو ته دی. خو چې تاسو د یهودو د نصارو اتباع وکړله د هغې د خواهشاتو اتباع خو سره د دې وکړه چې ستاسو په پیغمبر الله پاک قرآن نازل کړی دی قرآن تاسو سره دی او د هغې باوجود تاسو یهودیت اختیار کو یا نصرانیت اختیار کو یا خو بل دین اختیار کو نو بیا به د الله پاک د عذاب نه بچ کولو ولا ستاسو نه څوک دوست وي او نه به ستاسو څوک مددګار وي. الذین ها کسان اوس دې آیات کې الله پاک د هغې اهل کتابو ذکر کوي چې کوم اهل کتاب هغه منصف مزاج وو د هغې په زړه کې عناد او ضد نه وو بلکې چې څنګه خپل کتاب ولوستو تورات نو په هغې کې د نبي علیه السلام صفات یې ولوستل د هغه پیشنګویۍ ولوستلې هغې پوهه شول دې کې نبي علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو د نبوت دعوی وکړله نو چې څنګه هغې د حق ورته ورسېدو په دې خبره پوه شو د الله پیغمبر دی نو فورا یې چې کوم د ایمان راوړو. په کې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه کعب احبار رضی الله عنه تمیم داری رضی الله عنه او حضرت ثعلبه رضی الله عنه داسې نور چې کوم دې لږ کسان د یهودیانو نه هغوی ایمان راوړو په نبي علیه الصلاة والسلام او دا منصف مزاج خلک دوی په زړه کې ضد نه و د دې وجې نه څنګه چې ورته حق ښکاره شو فورا چې کوم دی ایمان راوړو. نو دلته د هغې ذکر دی الله پاک فرمایي الذین ها کسان آتیناهم چې موږ ورکړی دی هغوی ته الکتاب کتاب یتلونه چې لولي هغې هغه کتاب حق تلاوته څنګه چې د هغې د تلاوت حق دی یعنې هغه کتاب داسې لولي چې څنګه د تورات د زبور د انجیل د هغې د تلاوت حق دی په داسې اندازې لولي. نو حق نه څه مراد دی چې څنګه د هغې د تلاوت حق دی د هغې د تلاوت حق دا دی چې په هغې کې کوم احکامات الله پاک بیان کړي چې دا وکړئ نو چې په هغې باندې عمل وکړي او چې د کومو نه الله پاک منع کړی دی د هغې نه انسان منع شي نو دا د دې د تلاوت حق دی. تش تلاوت کول نه دي ولا قرآن مونږ تلاوت کو نو په تش تلاوت مونږ نه خلاصېږو په دې قرآن به عمل کول غواړي. نو دک شان هغې چې کله په تورات کې د نبي علیه السلام پیشنګویۍ ولیدې د هغې صفات یې ولیدل الله چې کوم دی دا خوشخبری ورکړې وي نو چې دی ولیدل نو دغه خلک چې کوم دی داسې دي چې دوی د تورات په داسې تلاوت کوي څنګه چې د تورات د تلاوت حق نو هغې پوه شول مجبوره شول په نبي علیه السلام ایمان راوړو زړه کې ضد نه. الذین ها کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یتلونه چې لولي هغې هغه کتاب حق تلاوته څنګه چې د هغې د تلاوت حق دی یعنې په تورات باندې عمل کوي په هغې ایمان هم راوړلی خو عمل پې هم کوي چې د کومو څیزونو ته الله حکم ورکړی چې په نبي علیه السلام ایمان راوړی دا واده خو الله پاک په تورات کې ذکر کړی وه او د دې صفات هم ذکر کړي چې دا د صفاتو والا کس په ده به تاسو ایمان راوړی دا به د آخر زمانې پیغمبري نو په دې باندې چې چا عمل وکړو د دغه کتاب حق ادا کړو د تلاوت حق یې ادا کړو او چا چې په نبي علیه السلام ایمان را نه وړو نو هغه د دې تورات د تلاوت حق ادا نه کړو. نو الذین ها کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی د هغې د کتاب یتلونه چې لولي هغې هغه حق تلاوته څنګه چې د هغې د تلاوت حق دی اولئک هم دا خلک دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي به په دې قرآن باندې
یعنی په دې قرآن باندې ایمان راوړل دا په اصل کې په تورات زبور په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړل دي، ځکه چې په ټولو کتابونو کې دا خبره وه چې دا قرآن حق کتاب دی، په دې به تاسو ایمان راوړی. نو چا چې په قرآن ایمان راوړل دی نو په حقیقت کې دی په تورات زبور انجیل په دې ټولو کتابونو ایمان راوړل دی، او چا چې د قرآن نه انکار کړل دی په حقیقت کې دی د دې ټولو کتابونو نه انکار کړل دی، تورات نه هم انکار کړل دی، د زبور نه هم انکار کړل دی، د انجیل نه هم انکار کړل دی. ځکه دې قرآن کې د یو آیات نه انکار کول دا هم کافر دی، او د ټول قرآن نه انکار کول دا هم کافر دی. نو د نبی علیه السلام صفاتو نه دی انکار وکړو، بلکې په هغې کې بدل یې کړل، تحریف یې پکې وکړو. نو اولئک هم دا خلک دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي به په دې قرآن باندې. نو په حقیقت کې په قرآن چې دی ایمان راوړو نو په تورات ورسره هم ایمان راوړو، په انجیل هم راوړو، په زبور هم راوړو. ومن یکفر او هغه څوک چې انکار وکړي به د دې قرآن نه فاولئک نو دا خلک دي هم الخاسرون، دی به خاسران وي، زیانکاران به وي، دی به نقصان موندونکي خلک وي، ځکه چې د قرآن نه انکار وکړو دا کافران شو، او چې کوم سړی په کفر باندې مړ شو نو خالدین فیها ابدا، همیشه د همیشه دپاره به چې کوم دی په جهنم کې وي، چېرته به دی د جهنم نه راوځي. نو الله پاک وایي چې زمونږ یې نقصان نه دی کړی بلکې خپل نقصان یې. ولن ترضا او هرگز ناراضي کیږي عنک لتانا الیهود یهودیان ولا النصارى او النصارى حتی تر دې پورې تتبعا چې تتابعداري وکړي ملتهم د دوی د ملت د دوی د دین. قل اوایه ورته پاکه حبیبه یعنې که دوی ته دې قسمه قسم معجزات ستانه طلب کوي نو دوی په معجزاتو باندې څه کار نشته، خو تا تنګول یې مقصود دی چې تا تنګ کړي او مجبور دي چې په دې خبره چې ته خپل دین پرېږدي او یهودیت یا نصرانیت اختیار کړي. ولن ترضا او هرگز ناراضي کیږي اے پاک حبیب عنک لتانا الیهود یهودیان ولا النصارى او نصارى حتی تر دې پورې تتبعا چې تتابعداري وکړي ملتهم د دوی د ملت یعنی د دوی د دین. قل اوایه ورته پاک حبیبه دی خو تا تنګي کنه ته دا ووایه چې ان هدى الله بېشکه د الله هدایت هو الهدى اصل هدایت دی چې هغه اسلام دی، د الله د هدایت د اصل هدایت دی چې دا اسلام دی، استاذ د دینونو ټول منسوخ شوي دي، په دې ټیم کې هغه قابل د عمل نه دي. ولئن اتبعت کو چېرې ته تابعداري وکړې اهواءهم د دوی د خواهشاتو بعد الذي رستو د هغې نه جاءک چې راغلی دی تا ته من العلم د علم نه یعنې د وحي نه ما لکه نه به وي ستا دپاره من الله د الله نه من ولي څوک دوست ولا نصير او نه څوک مددگار. کو داسې کار دی وکړو نو بیا به د الله د عذاب نه تا څوک دوست وي چې هغه تا بچ کړي، نو بس تا څوک مددگار وي چې تا د الله د عذاب نه بچ کړي. الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یتلونه هغوی لولي هغه کتاب حق تلاوته څنګه چې د هغې د تلاوت حق دی. اولئک هم دا خلک دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي به په دې قرآن باندې. ومن یکفر او هغه څوک یکفر چې انکار کوي به د دې قرآن نه فاولئک هم الخاسرون پس هم دا خلک دي چې دا به خاسران وي، دا به زیانکاران وي. ولن ترضا او هرگز ناراضي کیږي عنک لتانا الیهود یهودیان ولا النصارى او نه نصارا حتی تر دې پورې تتبع چې تتابعداري وکړي ملتهم د دوی د دین. قل اوایه ورته پاکه حبیبه ان هدى الله چې بېشکه د الله هدایت هو الهدى اصل هدایت دی. ولئن اتبعت کو چې تا تابعداري وکړه اهواءهم د دوی د خواهشاتو بعد الذي رستو د هغې نه جاءک چې راغلی دی تا ته من العلم د علم نه یعنې د وحي نه ما لکه نشت نه به وي ستا دپاره من الله د الله نه من ولي نه څوک دوست ولا نصير او نه به څوک مددگار وي د الله د عذاب نه بچ کوونکي. الذین ها کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی هغوی ته الکتاب کتاب یتلونه چې لولي هغه یعنې هغه کتاب لولي حق تلاوته څنګه چې د هغې د تلاوت حق دی. اولئک هم دا خلک دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي به په دې کتاب باندې یعنې په قرآن باندې. ومن یکفر هغه څوک چې انکار کوي به د دې قرآن نه فاولئک هم الخاسرون هم دا خلک دي چې دا به خاسران وي، زیانکاران به وي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين تزمون رازش الله زمون به واړه ټول ګناهونه معاف کړي، خدای مونږ څه ووایي څه واورېدل مونږ ته د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین څومره غلطي کوتاهي زمونه شي مونږ ته معاف کړي.
الہ العالمین موږ صحیح د ټیک ټیک د قرآن د ویلو د اورېدلو توفیق او طاقت راکړي. الله موږ له تفسیر او ترجمې صحیح توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین موږ ټول مسلمانانو ته قرآن مجید باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الله موږ ټول په دې قرآن مجید باندې پوهه کړي. الله موږ ټول ته د قرآن پوهه او د قرآن فهم راکړي. الہ العالمین موږ ته د خپل علم نه علم راکړي. الله موږ ټول ته د خپل پوهې نه پوهه راکړي. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي خدای. ټول امت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضي شي. الله په ټول امت ته محمد رسول الله او رحمېږي خدای. مونږ ټول سره د رحم کرم احسان معامله او فرمایي خدای پاک. الہ العالمین د فلسطین د مجاهدینو امداد او فرمایي خدای. هغه په مقابله کې چې کوم يهود دي کوم اسرائیل دی الله د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وایي. الله تباہ او بربادي کی خدای څومره کافران چې دي مسلمانانو ته تکلیف رسی الہ العالمین د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وایي. الہ العالمین مسلمانان چې په کومه خوره باندې مظلومان دي او ظلم پکېږي الله د کافرانو د پنج او د هغوی د ظلم نه اخلاص کړي. الہ العالمین زموږ د حکمرانانو له خیرات ورکړي چې د خپل مسلمانانو تپوس وکړي. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي خدای. چې کله راضي شي بیا رانه خفه مشي خدای. چې کله موږ له مرګ راولي چې زموږ نه راضي یې خدای. خاتمې زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول